बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو السلام علیکم د افغانستان د امن په حواله سره یو ډیر اهم پیشرفت شوی دی او ما وی چیرې خامخا په دې باندې تاسو سره د خپلو هغه زما چې کوم انفارمیشن دی هغه تاسو سره شریک کم هغه د دې چې په لومړي ځل باندې د افغانستان د امن په حواله سره دوه انتهایی مخالفین چې دي یعنی امریکا او روس په یو ټیبل باندې کېناستل 13 ورځ د امریکې د سپیشل چې کوم د افغانستان د لپاره استازی دی زلمی خلیلزاد او د روس چې کوم خصوصي استازی دی د افغانستان د لپاره زمیر کابلوف د دوی ترمنځ ملاقات شوی دی او په دې ملاقات کې چې په کوم خبرو باندې دوی اتفاق کړی دی نو زه دا ګڼم چې دا ګینې د افغانستان امن د لپاره چې کوم دی یو ډیر اهم پیشرفت دی یو خو دوی دا کړی دی چېرې د طالبانو کم چې په تور لیست کې د اقوام متحده په تور لیست کې چې د کومو طالبانو نمونه دی او په خاصه توګه هغه طالب مشران څوک چې د امن د پروسه چې کومه ده یا د خبرو اترو په دې پروسه کې چې کوم شامل دي د هغوی نمونه دوی اوس دا کوشش کوي چېرې یو ان ته دوی لاړ شي او هلته کې هغه کسانو نمونه چې دي د یو ان د تور لیست نه وباسي دې سره به دا وشي چېرې دوی به واپس دوی چې بیا کم ملک ته ځي لکه تیره تاسو ته خیال و چېرې طالبانو دا دغه ظاهر کړی چېرې دوی پاکستان ته ځي پاکستاني حکامو سره او بیا په پاکستان کې د امریکې د زلمی خلیلزاد صاحب سره د دې میاشتې 18 تاریخ چې کوم د ګل ورځ د هغې باندې دوی دلته کې راتلله خو بیا افغان حکومت شو هغې په دې باندې اعتراض وکړو او اعتراض سسټین ځکه شو چې یو ان ته سیکیورټي کونسل ته ویل چېرې دا کوم خلک چې پاکستان ته ځي نو دوی باندې ټریول بین دی یعنی د دوی په سفر باندې چې کوم دی پابندي ده نو دوی دې منع کړی شي او دوی د پاکستان ته نه ځي نو هغې باندې ظاهره خبره وه یو لیګل پوینټ و د افغان حکومت نو هغې باندې سیکیورټي کونسل یا یو ان چې کوم دی هم د هغې د وجې نه هغه د طالبانو چې د کوم ډیلیګیشن به پاکستان ته راته هغوی بیا هغه خبره چې کوم دی هغه دوره هغې پوسټپون کړله یعنې ویځنډوله چېرې بل تاریخ باندې به دوی دلته کې پاکستان ته راځي نو د دغه چې کوم مشکلات راتلله نو روس او امریکې فوري طور باندې د هغې د حل دپاره د هغې د ازالې دپاره اوس دا فیصله وکړله چېرې دواړه به یونایټډ نیشن یعنې ملل متحده ته اپروچ کوي او د طالبانو دا نمونه چې په تور لیست باندې دي د دې د ویستلو بندوبست به کوي چې دوی مطلب ازادانه سره دوی تګ راتګ کوي شي بله دا ده چې را روان ګل په ورځ یعنې سبانه بله ورځ چې تاسو سره خبرې کوم نو د امریکې او د طالبانو ترمنځ چې کوم دی یو ډېر اهم ملاقات یا هغه سلسله چې کومه ده په قطر کې به هغه شروع کیږي نو د هغې نه کیدای شي چې په هغې کې ډېرې خبرې وشي او هغې باره کې هم تاسو سره زه خبره کوم نو د هغې نه مخکې روس او امریکې چې کوم دی په مشترکه توګه باندې دا یو تجویز پیش کړی دی چې یاره دلته کې هغوی د افغان حکومت یا د افغان دولت نوم نه دی اخیستی بلکې ویلی دی چې افغان له پکار دی چې هغوی یو فرح بنسټه یو داسې یو کمیټي جوړه کړي یو ټیم جوړ کړي چېرې هغوی او طالبان بیا کینی او د افغانستان په مستقبل باندې به خبرې اترې کوي دې کې دوی دا ویلي دي چې یاره دې کې ټول افغان نمایندګان پکار چې په دې کې سیاسي مشران په دې کې مذهبي مشران په دې کې چې د جهادي کم مشران دي یا کمانډران دي هغه هم یا د مدني ټولنې خلک د زنانو نمایندګي د ځوانانو نمایندګي چې دا ټول پکې او دوی یو مشترکه یو داسې ټیم جوړ کړي او په دې کې هغوی دا ویلي چې حکومت هم پکار دی چې د حکومت نمایندګان هم په دې کې نو هغه خبره چې د طالبانو کوم تجویز و چې یاره موږ به خبرې کوو د افغان ولس نماینده ټیم سره چې هغه موږ کینو په شریکه باندې یو لایحه عمل لوباسو په دې کې د ډاکټر غني صاحب د اختیار نه هغه خبره هم اخیستلې شوې ده چې یاره هغه کوم ټیم جوړ کړی د 12 کسیزه یا د های پیس کونسل چې کوم د هغې حوالې سره چې کومه خبره کېده نو هغه هم د هغوی نه اوس هغه اختیار اخیستلی شوی دی دا ټیم به چې کوم دی یو فراخه یو ټیم وي چې په دې کې به اهم افغان مشران به په دې کې شامل وي نو دا په دې کې به حکومتي نمایندګان
کسان هم شامل دا یو ډېر یو پازیټیو زه دویمه چیرې ډېر یو مثبت قدم دی چیرې که چېرې دا وشو په دې باندې مخکې خو دا صرف امریکې د طرفه خبره وه اوس سره روس هم په دې کې شامل شو بیا به نور ملکونه ظاهره خبره ده پاکستان ایران هندوستان دوی به هم د ځان سره شاملي نو دې حوالې سره دا دویمه چیرې دا یو ډېر اهم پرمختګ دی چې اوس هغه خبره چیرې د افغان طالبانو مسله دا وه چې دوی به مونږ حکومت نه منو دا د امریکې ګوډاګي حکومت دی د دوی اختیار نشته دی نو د دوی سره مونږ خبرې اترې نه کوو نو د دې بنا باندې حل یې دا راویسته چیرې یو داسې ټیم جوړ کړي شي چې په هغه کې حکومتي کسان به هم ناست دي نور لکه څنګه چې ماسکو کې کوم کانفرنس شو چې په هغې کې د مختلف ګوندونو سره یا د مختلفو اتنیکي ګروپونو سره مشران تقریبا 40 پورې کسانو چې په هغه کې پخوانی صدر ښاغلي حامد کرزی صاحب هم پکې وو را روان چې کوم الیکشن کې حنیف اتمر صاحب عطا محمد نور صاحب دا کسان هم پکې دي را روان پریزیډنشل الیکشن کې نمایندګان هم دي کیدای شي دوی د هغه کنټسټ هم کړي نو دوی هم پکې نو دوی وایي چېرې داسې ټیم جوړ شي چې پکې د حکومت خلک هم وي ټول هم وي او یو مشترکه طور باندې او ما په خیال دا تجویز چې کوم دی ویل کېږي چې دا تجویز په ماسکو کې په دې باندې خبرې اترې شوي دي اوس دې سره یو خو سره دا شو بل اهم چې دا د افغانستان دننه پکې څوک بهر پاتې نشي هر پارټي هر ایتنیک ګروپ او هر طبقې سره مدني ټولنې سره ښځینه سره ځوانانو سره استادانو سره مطلب هغه ټول پکې شامل شي نو یو خو دا ډېر یو پازیټیو دا دغه بله خبره دا ده چې د افغان امن ته صرف اندروني خطره نه وه د افغانستان جنګ کې چې کوم دی د بهر نه هم معاملات وو او هغه دا و چې یاره سیمه ییز ملکونه چې په هغه کې پاکستان دی ایران دی هند دی یا نور داسې ملکونه دي په هغه کې ایکسټینشن کې والو سعودي عرب وغیره هم دي چیرې دوی یو داسې دغه جوړ کړي فریم ورک جوړ کړي چې دا ټول په هغې کې آن بورډ وي دا هم یو ډېره اهمه خبره ده چې دوی پکې آن بورډ شي نو بیا سبا که چیرې افغانستان کې یو سیستم دوی دغه کوي نو څوک په بهر نه نو سپایلرز چې ورته په انګریزي کې یعنې کار خرابولو والا هغه خلک به چې کوم دی هغوی ته به سپیس نه یا پراکسیز دې وخت کې په افغانستان کې ظاهره خبره د ایران پراکسي شته د پاکستان شته د هند شته د ترکیه یا د نورو ملکونو شته نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره دوی دا وایي چې یاره مونږ یو داسې فریم ورک جوړ کړو چې په هغې کې به مونږ دا خبره به پکې نه چیرې یا هند ته بهر دی یا پاکستان یا ایران یا نور ملکونه نو په دې باندې د امریکې او د روس اتفاق شوی دی او زما خیال دا دی که د دواړه ملکونه په دې حوالې سره هم دغه شانتي لیډ کردار ادا کړي او دوی یو مشترکه دغه مخکې بوځي نو دې امکان ډېر امکان دا دی چې یاره دا مسله به حل طرف ته لاړ ځکه چې اندروني هم ټول خلک آن بورډ دی او د سیمې کوم ملکونه دي هغه هم پکې آن بورډ دي دغه شانتې بل کوم اسلام آباد ته چې د راتګ خبره وه نو هغې اوس دوی دا وایي چې کیدای شي نن یا سباله د امریکې وخت پاکستان ته راشي او د پاکستاني چې کوم چارواکي دي هغوی په اعتماد کې واخلي په دې حوالې سره چې یاره کوم په ګل پورت باندې کوم مذاکرات کیږي چې هغې کې کوم د اګریمنټ امکان دی یا د کوم معاهدې کوم امکان دی هغه د یو بل سره نوټ شیر کړي څنګه چې مخکې دوی راتلل خو رانل اوس دې کې یو مسله دا راځي ډاکټر اشرف غني صاحب ډاکټر اشرف غني صاحب ته یو دا مسله ده چې ډېر سنسیر ډېر پوهه کس دی خو د بده قسمته دې وخت کې حالات داسې دي چې هغه بالکل یوازې شوي دي لکه تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د هغه د حکومت دریځ مخې ته راوړو دپاره یا پیش کولو دپاره په میډیا باندې د هغه سره په مشکله باندې داسې نوم دې ټیم کې شته چې یاره مشکل نشته ورسره چې یاره هغه د هغه د حکومت پوینټ آف ویو چې کوم دی هغه په مؤثره طریقې سره مخکې راوړي هغه بالکل آیسولیټ شوی دی نو زه دا وایم چې ډاکټر غني صاحب دې کې څه شک نشته چې هغه یو مخلص خاصه توګه د افغانستان امن دپاره دی هغه نه که په دې 15 کاله کې څه غلطۍ شوي یا هغه اچیومنټ چې هغه د خلکو سره وعدې کړي که هغه نه پوره کړي نو دغه یو پوینټ کې دی شي خو زه دا ګڼم چې پکار دا دی چې په دې کې که ډاکټر اشرف غني صاحب یا د هغه سینیر ځکه چې هغه سره د بده قسمته دې ټیم کې نشته دي کسان چېرې د هغه په باقاعده توګه باندې نمایندګي وکړي نو که داسې یو ټیم جوړ شي چېرې په هغې کې ډاکټر اشرف غني صاحب حامد کرزی صاحب ډاکټر عبدالله صاحب حنیف اتمر صاحب عطا محمد نور صاحب او دغه شانتې د طالبانو د طرفه هم یو سینیر کسان راشي چېرې یو داسې معاهدې باندې دوی لاس لیک شي یا شریکه شي چېرې سبا د هغې اونرشپ چې کوم دی
هغه پښتون هم اخلي، تاجک هم اخلي، ازبک هم اخلي، یمک هم اخلي، هزاره هم اخلي، ټول دا سره چې کوم دی د هغوی هغه اونرشپ یعنی هغه دا ګڼي چې او دا زموږ معاهده ده. یوه بله خبره دا ده چې څومره سیاسي ګوندونه لکه په هغه کې ګوند حکمتیار صاحب شو، جمعیت اسلامي شوله، حزب اسلامي وغیره، دا ټول چې پکې آن بورډ واخلي نو هله به دا خبره په مخکې ځي. نو زما دا وی چې دا یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی چې روس او امریکا په دې خبره باندې متفق دي چې د افغانستان امن پروسس په مخکې بوتلو دپاره څه پکار دي، څه کول پکار دي. نو ما ځکه وی چېرې تاسو سره نن زه په دې حوالې سره د خپل خیالات سره شیر کم چې یو پازیټیو خبر دی او مونږ وی هوپ تمه هم ده چې انشاءالله د دې را روان میټینګ چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ کوم کیږي د هغې به ښه نتایج مخې ته راوړي.